السلام علیکم. نن سبا یو غټ ایشو راغی او دا دی چې امریکای د پاکستان په بیلسټک میزایل کې چې کم کمیانې ورته هغوی ته سہولتکاري کوي پای څلورو پابندي ولګوله او دا په یو داسې موقع ده چې بایډن انتظامیه حکومت ختمیږي نو هغوی دا وکړه او بایډن انتظامیه زمونږ د دې رژیم چینج چې چا کړی دی د هغوی سہولتکار دی. دلته کې چې کم د انساني حقوق خلاف ورزي شوي د آئین او قانون خلاف ورزي شوي الیکشن کې چې فراډ شوي منډیټ باندې ډاکا چولې شوي پای ټولو باندې هغه چپو بایډن انتظامیه خو اوس بیلسټک میزایل باندې هغوی د پابندۍ په سہولتونو باندې پابندي ولګوله. ما ته د حمید میر یو خبره رایاده شوه. حمید میر یو 2-3 میاشتې مخکې کشمیر فلسطین کانفرنس ته خطاب کو نو هغه یو عجیبه خبره وکړه. هغه وی ما یو پیره د ډاکټر عبدالقدیر محسن پاکستان نه تپوس وکړو چې ستا د ډیکټیټر جنرال مشرف سره ولې دومره ستا سره اختلاف دی او تا خلاف اقدامات کوي. نو هغه یو ډېره ناشنا خبره وکړه او زه دا ټول هر وخت ویم چې زمونږ ملک تباهۍ ته د ډیکټیټرانو دغه چا چې مارشل لا لګولې په ملک کې قبضه کړې آئین او قانون یې مات کړی د دوی د لاسه تباه دی. نو وی ډاکټر عبدالقدیر راته په خپل وی چې مونږه د خپل بیلسټک میزایل رینج د 5000 کیلومتر پورې سیوا کو نو حکومت نه مو فنډز وغوښتو نو مشرف زه راوغوښتم او ما ته وی چې دا ته ولې کې زمونږ خو دشمن انډیا ده انډیا خو په 1500-2000 رینج کیلومتر رینج کې راځي دا 5000 رینج کې ته اسرائیل ټارګټ کې او وی اق ورځ شو چې زمونږ فنډ یې بند کړه او بیا زما خلاف اقدامات وکړو بیا په هغه باندې د ټوپک په زور پریس کانفرنس وکړو کم چې د دوی عادت دی او بیا یې هغه نظربند کو په کور کې او هغه مړ په ارماني شو او هغه دا ویلو چې د پاکستان سره څومره غټه وفا کې او د پاکستان خدمت کې امر بدل غټه سزا درکوي او د پاکستان چې څومره لوټ مار کې مفادات ته نقصان رسي امر غټه عہده او پروتوکول بدل درکوي. زمونږ یو طبعی جنرال ضیاء الحق کړی و چې د ډالرو د پاره د افغانستان کې د روس خلاف د امریکای جنگ کې خپل فوجیان او خپل ځوانان شهیدان کړي او دلته کې ټریننګ سنټر جوړ کړی وي او هغه طبعی چې راله زموږ معاشرې ته چې هیروین کلچر راغی پوډر راله کلاشنکوف کلچر راغی او انتها پسندي راله او هغه زمونږ یو نسل تباه کو او را روان چې سو پورې مونږ اوس د هر څه نصاب بدل کړي ني اقدامات مونږ نه کړي نو مونږ تباهۍ طرف ته روان یو. د معاشره کې انتها پسندي سیوا ده امن و امان صورتحال دی کلچر مو تباه شو کلاشنکوف دی پوډر دی آیس دی دا ټول د ضیاء الحق توفی دي. نو کله چې ډیکټیټران راشي جرنیلان چې په اقتدار قبضو کی د خپل اقتدار د پاره د ملک تباہی کوي بیا خو لاړ شي داسې مرګي چې بیا په خپل وطن کې څوک نوم نالي خو عوام او پاکستان ته ډیر نقصان ورسي. نو څوک هم چې د پاکستان مفاداتو ته نقصان رسي خدای دې غرق او تباه کی څوک هم چې د پاکستان د عوامو او د پاکستان کمزوري کولو کوشش کوي خدای دې غرق او تباه کی. امید لرم چې تاسو به په دې بد دعا کې ما سره شامل یې چې پاکستان زمونږ وطن دی او چې څوک هم د دې مفاداتو دغه کوي اثر د خدای خپل انصاف وکړي. ویډیو کوم خوښه شوه کمنټ پیو کې لایک کې شیر کې او سوچ پیو کې په سوچ کې څه ګناه نشته.